هغه لاسونه چې باغې کې بتا قرآن مجید لیدو نن په باغې کې موبایل لیدي، هغه لاسونه چې باغې کې بتا تسبیح لیدلې بهر به هم لیدلې په جمعات کې به هم لیدلې نن په باغې کې تاسو موبایل ښکاری، هغه لاس چې باغې کې بتا د مسواک ښکارېدو نن په هغه لاس کې بتا موبایل ویني، هغه خلک چې د هغوی په سر باندې بتا ټوپۍ لیده د موبایل د وجې نه هغوی بل طرف ته لاړل تبه وبرباد شو. د خپلو بچو رهنمایي په خپله باندې وکړئ، خپل بچو ته په خپله باندې اټکړۍ واچوئ، دیني اټکړۍ ورته واچوئ چېرته دا بل طرف ته لاړ نه شي. که نه نو په دې انټرنیټ په دنیا کې داسې شرمخان دي چې ته خبرېږې قسم په الله چې د هغه عقیده به یې هم تبه وبرباد کړي او څه به یې وله تبه وبرباد. ما ته یو کس راغی ما ته یې مولي صاحب دا پلانکۍ مسله داسې ده، ما ورته ویل لکه راشه چې په کتابونو کې درته وښیم ته چې کومه خبره کوې دا ټیک نه ده. ما ته وایي نه پلانکۍ مولي صاحب په موبایل باندې په فیسبوک باندې مې اورېده هغه بیان تاسو لږ واورئ دا څه وایي. ما وایي کوم عالم دې اورېدو؟ پلانکۍ مولانا مې اورېدو. ما وایي زه غره کې تبه وبرباد. ما ته پته ولګېده چې دله یې اوس داسې انجکشن وهلی دی چې دا اوس په هېڅ باندې هم نه راګرځي. هغه ته ما ډېرې خبرې وکړلې په دې بهر ځای کې ورسره نیمه ګنټه تقریبا ولاړ، ډېرې خبرې مې ورته وکړلې لیکن هغه شرمښ چې ورته د زهر یو انجکشن وکړو ته پې بیا ځان له هر څومره زمزم اوبه اچوه په هغې باندې اثر نه کوي.